او دا حدیث په سلسله الجرس باندې مشهور دی. هغه وجه دا دی چې دا جمله مشهوره ده او دا خاص نوع د وحی وا لکه رست بل حدیث دی هغه مشهور دی په حدیث د غار حرا باندې. ای کی د غار حرا واقع ذکر ده. رسو ورپسې حدیث به دی هغه مسلسل بالتحریک الشفتین سے مشهور دی. بل حدیث د جود دی، بل حدیث د هرقل دی. دا د حدیثونو نمونه دي. دلته د حدیث د عائشہ رضی الله تعالی عنها نقل له نو تاسو به مو چې عائشہ رضی الله عنها هغه وخت کې څومره وا یا نه وا چې کله نبی سم د نبوت میلاوي ده نو دا څنګه د رسول الله حدیث نقل کوي. رسول الله بیبي وا د ابوبکر لور وا د رسول الله په بیبيانو کې دا محبوبه بیبي رسول الله ادا وا د نبی صلی الله علیه وسلم د اوو کالو ماشومه وا چې رسول الله سره نکاح وکړ او د 9 کالو چې واده 9 کالو زونه ماشومه اوس خلک د پیغمبر په دې حدیث په مسخري کوي نه د یو خزر د مسلمانانو زندر مسلمان لور یو ډیره مخ کې دا بار ملک ناسته دا وغوي چې نکاح د ضرورت نشته دی. ګوره ها مسلمان خزه په اسلامي دونه مضبوط گزار کړي دي او دغه خلکو مرګري دي نو د 15 کالو نکاح به کوي او د 30 کالو کې به کوي او شلو کې د 300 مخ کې به نه کوي. مقصد دا چې خپه حاشي او کې به ورستو نکاح کوي دا چي ویلي دي بس چې بلوغ تورسي نکاح جایز ده. رسول الله که چته ناروا وي د الله پیغمبر باندې کولای او کالو کې وغوښته 9 کالو کې واده کړل د 300 کالو په عمر کې د نبی سم به وفات شو. 300 کالو کې به د نبی سم بیبي کونډه پاتې شو. بهرحال 9 کاله د رسول الله صدا مرګري وا په دې 9 کاله کې دومره علم عائشہ رضی الله عنها جمع کړي او چې نور صحابيات نو جمع کړي. ځکه چې علما په دې بابونه لګولې دي چې صحابه او ډیرو صحابه په تفسیر د قران کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل هغه عائشہ ته رجوع کوله. تقریبا چې 15 کال عمر کې وفات شوی دا هغه دور چې ابو هريره په د جنازه وکړه او دا وفات شو. نو عائشہ رضی الله تعالی عنها نقل کوي د ام المؤمنین خدیجه الکبرى عنها دا حدیث. خدیجه الکبرى د نبی سم بیبي و دا اصل کې د حدیث دا غینه نقل دی باندې ان شاء الله رسو خبره کو خود دې لږ حالات بیان. خدیجه الکبرى چې کله الله نبی نو جوړ شوه تقریبا د 15 کالو او د خدیجه الکبرى عمر د 40 کالو نبی سم الکو او دا پخه خزبا او نکای وسو کونډه خزو په نکای واغست او به دغه مال پای کې به کاروبار کو ډیره ګټه وکړه. خو د نکاح نه مخکې د دې مال وړه او شام ته کې ډیره ګټه کړې و. دا غي د وجه نبی هغه صادق او امین ښکارا شو د نکاح دعوت ورکو. نبی صلی الله علیه وسلم غوښتل د سیده